بل ملګری سوال کړی دی وی شیعه ته صدقه ورکول څنګه دي یا غیر مذهبه ته صدقه ورکول څنګه دي؟ ګوره قرآن کریم کې اول خو داسې و چې دې شیعه د غیر مذهبو ته کافرانو ته به د زکات مالونه هم ورکول دې دپاره چې دې اسلام ته مایل شي. خو لیس علیک هداهم د لاندې مفسرینو بیا دغه تفصیل ذکر کړی دی چې الله ورته وفرمیل تا باندې خو د دې هدایت څه ضروري او لازم نه دی، که ایمان راوړي ښه ده کنی جهنم بیا دې دپاره تیار دی. نو عامه مسله علما دا ذکر کوي چې نفلی چې فرضي صدقات یعنی زکات او سرسایه دا خو به غریب سړي ته ورکې او مسلمان ته به ورکې. علما وایي بدعتي سړي ته به بدعتي امام ته سرسایه او زکات هم مه ورکوه، دا نیک عالم نیک انسان ته او غریب ته ورکه. د صدقاتو باره کې د نفلي صدقو باره کې علماو دا ویلی دي چې یاره دا بادشاه ته او مالدار سړي ته هم ورکولی شي او غیر مذهبه ته هم ورکولی شي. دا خبره تر یو حد ټیک ده، لیکن بیا هم نن سبا غیر مسلمو ته یا شیعګانو ته خپلې صدقې ورکول نفلي زکات ورکول هم ټیک نه دي، ځکه چې هغه نن د اسلام خلاف قوتونو کې استعمالیږي او ستا په پیسو بیا تاله خپې وي. نو دې کې بهتره خبره دا ده چې که نفلي صدقه وي او که فرضي وي دا غریب له ورکه او هغه غریب له چې دیندار وي صحیح مسلمان وي. ځکه قرآن فرمایي ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، د ګناه په کار کې به د یو بل امداد نه کوئ. اوس چرسي او پوډري له چې زکات او یا صدقه ورکړي هغه خو په ګناه کار کوي، چرس او پوډر به پې اخلي نو دا خو نور ګناه شو. یا د غیر مذهبه له ورکړي شیعه له ورکړي هغه به د اسلام خلاف پرچار کوي دا خو نور هم لوی ګناه شو. बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें।